أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. سورة بني إسرائيل 60 نمبر آیات دی 60 نمبر آیات کی همدغه مسله ثابتېږي چې فرمایشي معجزې الله تعالی ځکه نه پیش کوي او د دوی دغه ارمان نه پوره کیږي چې نبی علیہ السلام ته الله تعالی وایي چې ما درته مخکې نه ویلي وو چې دې خلکو ظاهر او باطن موجوده حال او روان حال ټول ما ته معلوم دی چې که دوی ته فرمایشي معجزې پیش شي نو هم دوی ایمان نه راوړي او بیا به د اجماعي عذاب د راتللو امکان جوړیږي. د الله تعالی په علم کې دا خبره د مخکې نه موجود ده. بیا دغه مسالې دپاره چې د الله تعالی په علم کې دا خبره شته چې دوی ایمان نه راوړي ځکه دوی ضد کوي، تکبر کوي. ضد او تکبر مراد چې بچا کې میغه اسم حق نصیب کیږي نو څومره دلایل چې ورته پیش کړي باغې باندې بیا عملی ثبوتونه شواهد په دې آیات کې به پیش شوي دي. الله تعالی وایي وإذ قلنا په هغه وخت چې موږ وویل لك تا ته ای پیغمبره ان ربک بشک رب ستا احاط و راګیر کړی دی بالناس خلکو لره په علم او قدرت سره، یعنی دوی احوال ظاهر او باطن الله ته معلوم دي د مخکې نه. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وما جعلنا الرؤيا التي او موږ نه دی ښودلی تا ته هغه څه چې موږ درته ښودلي وو الا فتنة للناس مگر دا فتنه و د پاره د خلکو. د دې مطلب دا دی چې کوم سم تا باندې موږ لیدلی وو په د معراج په واقعیا کې چې نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته ویل چې ما په یوه شپه کې هم د ام حانی رضی الله عنها د کور نه بیت المقدس سفر وکړو او په دغه شپه باندې بیا زه اوه اسمانونو ته برلاړم، پرواز مې وکړو. اوه اسمانونو کې مې جدا جدا مخلوقات ولیدل او په هر اسمان کې مې د یو مستقل پیغمبر سره شخصي ملاقات هم وشو. نو دا خو مستقله معجزه به دي کې خو شک نشته او په دې معجزه باندې ډېر شواهد شته. مخکې موږ د دې ذکر کړی و چې کله د صحابه کرامو وفد روم ته لاړ او د روم بادشاهانو ته دعوت ورکړو د اسلام، نو هغوی د عربو خلک راوغوښتل کوم چې هلته کې په سفر باندې تللي وو تجارت لپاره. ابو سفیان یې سرپرستي کوله. هغوی راوغوښتل چې د کوم کس چې خط رالیږلی دی دعوت دپاره دا سړی څنګه سړی دی، آیا دا خو د حکومت شوقي دی، د دې کړه وړو حرکتونه څنګه دي، تاسو سره دې په باره کې څه وایي، دا پیغمبر به یو که نه وایي. نو ابو سفیان وایي چې کله د تپوسونه زمانه کې ورځره د قبیلې سردار و مشر و نو ما اړه کې راتله چې به د نبي علیه السلام باندې سم دروغ وراړو، ډېر دروغ پرې وراړو ځکه چې څه پته یې نه لګي زموږ سم دشمن دی، هسې نه چې د بادشاه سره اړه نرم شي، چېرته کې رحم پې ونه کړي، ملګرتیا ورسره ونه کړي، زموږ کیسه خرابه نه شي. خو چې د ملګرو ته مې وکتل چې دا ملګري را سره ولاړ دا دروغ پرې زه ور واړم او دا لاړ شي مکه کې دا کیسې وکړي، په شرمونو به وشرمېږم چې د بادشاه په مخ کې دومره دروغ یې ویل دي. بیا به را پکې حیا را ولاړه شوه او را دروغو دغه جذبه مې لکه کمه شوله چې نه وي. وایي نوره قصه مې ورته وکړله، په آخره کې مې دې ټکي له زور ورکړو چې دا نورې خبرې خو پرېږده وه، خو دې وایي چې زه په یوه شپه کې بیت المقدس ته تللی یم، بیا اسمانونو ته تللی او دا خبره ډېره دروغ ده، دا زمانې یقیني او بیا د هغې عجوبه عجوبه احوال بیانوي چې داسې احوال پکې لیدلي دي. نو د روم بادشاه په خوا کې یو عالم ناست و، د یهودیانو یو عالم ناست و، هغه راپاڅېدی ویل چې که دا دعوه یې کړې دا رښتیا پیغمبر دی او زه یې تصدیق کوم، د دې ما ته ثبوت شته. بادشاه هغه ته وکتل او حیران شو چې داسې به ثبوت وي او حالانکې دا خو یهودي عالم دی، دا خو مسلمان هم نه دی. نو بادشاه دغه عالم نه تپوس وکړو، یهودیان دغه عالم نه تپوس وکړي تا سره ثبوت دی په دې باندې چې دا پیغمبر دی واقعي اسمانونو ته تللی دی، ته تصدیق کړي. نو هغه ورته خپله قصه راواغسته چې زه بیت المقدس خادم یم، دغلته کې زه مونځ کوم، پنځه وخته مونځ مې کوو او دغه جماعت به چې کله مونځونه وشو نو ما به د جماعت بند کړو، د هغې نه بعد به بیا دروازې به مې بندې کړې بیا به ته روان شو، چې څو بر به جماعت کې څوک و زه به نه تلم، ما به دروازې بندولې. نو یوه شپه پکې داسې راغله چې یو دروازه داسې وه چې ما ډېر زور ورته وکړو دروازه نه بندېده، مونځ شوی دی خلک فارغ شوی تللی دی او ما ډېر کوشش وکړو دروازې ته مې ډېر غټ زور ولګاوه خو دروازه ما وم نه خوځوله. په دغه شپه باندې لاړم ترکاڼان مې بسته راوستل، هغوی ته مې ویل دروازه نه بندېږي څه مسله ده، ترکاڼانو چیک را چیک کړه نو هغوی وویل چې یاره دې کې داسې مسله ده چېرته کې بلې درشلو باندې د چت زور راغلی
در شری نیول دي خو اوس شپه راسه پکې نه کېږي سهار به دروازه راوباسو او بیا به یې لګو چې را زور یې درېږي. موږ وایي دروازه په دغه حال باندې پرېښله او کور ته لاړ. سهار چې موږ بیا رالو رڼا کې ما وکتل نو دروازه چې ما وخوځول دروازه بالکل عام نارمل پرته وه کلکه نه وه بندېده او د دروازې نه شاته دیوال نه بهر طرف ته ما وکتل یو سوریه ولکه چا چې موږ یې ټکوالی او دغسې اندازه ولکه چا چې څاروی تړلی داسې اندازه مخصوصېدله. نو ما هغه ټیم کې دا خبره وکړله چې چېرته یو پیغمبر پیدا شوی دی آخري زمانې پیغمبر او ټیکې اسمان ته پرواز کړی دې ځکه نه پرواز کړی ځکه مخکیني کتابونو کې خو دا مضمون موجوده مجلس به کېږي. نو دې عالم تصدیق وکړه چې او دا خبره یقیني ده او داسې دعوه یې کړله چې اسمانونو ته تللی دا ټیک تللی دی او د دې زما سره شواهد شته دی. نو د دغې واقعاتو نه پته لګي چې نبي علیه السلام اسمانونو ته تللی دی او ډېر عجایب او غرایب ناشنا حالات یې لیدلي دي او دا واقعات امام بخاري رحمه الله ډېر په تفسیر سره ذکر کړی ده. بیا د هغه امام بخاري رحمه الله کوم د بخاري کوم شرح چې دا فتح الباري کې هم د دې بیا تفصیلی وضاحت دی ډېر په ناشنا انداز باندې دا تمام جزئیات ذکر کړي ډېر تفصیلی واقعیا ده. لیکن د دومره ثبوتونو باوجود چې نبی عليه السلام دا واقعیا بیان کړه نو هغه خلک چې نوې مسلمانان شي منکر شو کافران شو ویل دروغ دي. اوس پیغمبر باندې زمونږ شک راغی چې دا پیغمبر نه دی اولم یقین کړی اوس یې نه مرتد شو. کافرانو دې خبرې له سخت زور ورک چې دا واوره په یوه شپه کې په وړه غونډه کې شپه کې شام ته ورسېږه چې څومره غټ سفر دی او بیا د شام نه اسمانونو ته لاړ شه او سهار منظر به کې بېرته ځان نه ورسوي دا څنګه کېدی شي دا سفر ویل دا ممکن نه دی دوی ویل زموږ دماغ یې نه راغلی. دویم نمبر نبی علیه السلام د دې ذکر وکړه قرآن کې هم د هغې ذکر دی چې جهنمیان به یو بوټی دی چې هغې ته زقوم وایي غني غني بوټی دی دا به خوري د جهنم په بیخ کې به راختلی ولاړ به منځ کې او دغه بوټی چې په دوله کې د ختمولو دپاره د جهنمیانو سره هېڅ قسم وسایل نشته دغه بوټی به راشي کوي چې کم د انځرغني مشابه بوټی دی او خوري به. نو بس دې ټکي له خلکو هوا ورکړي چې دا خبره بیخي صحیح نه ده ځکه چې بوټي را زرغونېږي په اوبو سره په ډیران سره په نور سره په جهنم کې نه نور شته نه ډیران شته نه اوبه شته هلته زور اور بلیږي بیا په اور کې چې بوټی را زرغون شي خو دا اور بیا وسېځي ختم به کېږي عقل یې جنګاو. حالانکه دوی په دې خبره باندې دماغ کار نه کوي زد نیولی چې کم ذات په اوبو سره بوټی را زرغونولی شي هغې په اور سره هم را زرغونولی شي چې د اور په ذریعه باندې د هغې پرورش وشي غټ شي. اوس دا ښکاره معجزات او د دې معجزاتو نه خلکو سوچه انکار وکړ او د دې د مرتد کېدو سبب هم جوړ شو ډېر خلک پکې مرتد هم شو دین نه وغوښتل. دغه شواهد د دې خبرې دلیل دی چې که څومره معجزات پیش شي خو دا خلک دومره ضدي خلک دی چې ښه ګمراه کېږي ایمان نه راوړي چې د دې معراج د واقعې سره د دغې زقوم بوټي د ذکر سره دوی ښه خراب شو نو معلومیږي دا چې د فرمایشي معجزو په وجه به هم مسلمانان نشي هغې له به ډېرې بانې جوړېږي چې دا سحر دی او عقل روان اخیسته تجربې روان اخیسته او قصې به راوالي او دغه بوج باندې اجماعي عذاب راځي او الله تعالی ته خدا منظور نه ده چې عذاب راشي ځکه روان نسلونو کې ممکن ده چې خلک پیدا شي خلک پیدا شي. نو دغه لپاره دغه مضمون ته تاکید د او تایید د لپاره دا دوه مضمونونه ذکر شو چې الله تعالی ته ویلي دي چې د خلک الله تعالی راګر کړل په خپل علم او قدرت سره الله معلوم کړي د گمراه خلک فرمایشي مجذوب باندې هم ایمان نه راوړي. او دویم وما جعلنا الرؤيا التي اريناك او هغه چې موږ یا موږ نه دی ګرځولې هغه لیدل ستا چې موږ ښودلي وو تا ته کوم څه چې موږ تا ته ښودلي هغه موږ نه دی ګرځولي الا فتنه للناس مګر دا فتنه شوه د پاره د خلکو. فتنه په معنا د ګمراهۍ سره هم راځي په معنا د امتحان سره هم راځي. د ځکه کې دواړه معنی سمون خوري چې دا دغه واقعیت به د خلکو باندې امتحان شو چې خلک یې مني او که نه مني په خپل عقل په سره کې نه د الله تعالی قدرتونه ورسره مني او دغه شان کې دا سبب د ګمراهۍ هم وګرځېده ځکه ډېر خلک پکې مرتد شو. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هم دغه معنا اخلي چې دغه فتنه شوه یعنی سبب د ګمراهۍ شو د خلکو د پاره ډېر خلک دین نه وغوښتل او بیرته مرتد شو او د ازمایش معنا ورسره هم سمون خوري. دې ځکه کې دا مسله ده چې الله تعالی وایي موږ نه دی ګرځولي لیدل ستا هغه چې موږ تا ته ښودلي رؤیا په معنا د لیدلو سره شو ناشنا شی نه لیدل. نو دې ځکه نه معلومیږي دا چې رؤیا چې کوم دی نو دا په معنا د خوب سره هم راځي مشهور معنی د خوب لیکن دا په معنا د لیدلو سره هم راځي دوه معنی سره راځي. د معراج په واقع کې د ځینې خلکو اختلاف دی چې دغه لیدل چې د نبی علیه السلام څومره شوي دي و اسمانونو کم لیدل چې شوي دي دا به خوب کې په یې باندې نه وایي دی خوب لیدل
لیکن دا قول انتهایی کمزور په دی وجه باندې دی چې ګوره خوب چې څوک وایي په خلکو خلک ډېر حالات یې په اسمان هوا کې هم خلک الوزي په سمندرونو کې پروازونه کوي ډېر ناشنا خوبونه خلک یې عجیبه عجیبه او څوک راشي ته د خوب بیانې زه په هوا کې الوتم نو بده خو څوک اعتراض نه کوي چې یاره دا دروغ دي زینه منم ځکه ته په خوب کې په هوا کې والوتلې ستا وزن کم دي څنګه والوتلې او دومره کارونه تاسو وګورئ ته کولای شي په دې خو څوک اعتراض خو څوک اعتراض نه کوي او په دې واقعیا باندې خلکو اعتراض وکړي چې دروغ دي خلک کې مرتد شو نو دا ارتداد ښکار د دې خبرې دلیل چې دا د خوب کیسه نه ولا سترګو لیدلې کیسه هغه چې ول چې مکې نه شام ته سفر او بس مانو ته ممکن نه به وشم کې نو په خوب کې خو هرڅه کې دی چې بده کې څه باس نشته دا په حقیقت کې بسترګو باندې عقل لحاظ باندې دی دا ویل چې زمون عقل نه راخره چې جسمانی ته ورتل یو د هرڅ داري دلی شام ته تلې بیت المقدس ته بس مانو ته تلې جسمانی ته ور ممکن نه راګي په خوب باندې خو کافرانو می ترانه چې خوبونه کافرانو لیدلې دي ناشنا خوبونه نو د دې خلکو د مرتد کېدو د وجنه او د خلکو د لپاره سبب د فتنې جوړېدو د الفاظ چې کم دي دا دلیل دی په دې خبره باندې چې نبی عليه السلام په یغه باندې جسمانی ته ورته دی بیت المقدس ته پښپکی په بوراق باندې او بیا اسمانو ته تللی نو ځکه خلک مرتد شوی دي خلکو زموږ قلی نه مني په خو باندې د اعتراضونه ممکن نه دا په یغه باندې اعتراضونه شوی دي نو دغه معراج واقعیا د په یغه باندې ده او جسمانی ده خوب نه ده والشجره الملعونه ده او هغه بوټي چې کم بد ویلې شوی دي ملعون دو معنی مشهور معنی دي ملعون هغه چا د هم ویل کېږي چې کم د رحمت نه لري نو کافرانو باندې چې کم ځکه لعنت ذکر شوی دی هغه د غولت د قمانه مراد ده د ځکه کې د بوټي سره ملعون ټکی راغلی دی نو ملعون په معنا د بد ویلې شوی سره چې د بوټي چې بد ویلې شوی دي چې یعنی خه بوټي نه دی خراب بوټي د خوراک قابل نه دی تریخ دی غنی دی زهرجن دی د خوراک قابل نه دی خو جهنميانو مجبوری دغه بيخوري هغه سره بل لار نشته ملعون په معنا د بدویلو سره شو چې هغه بوټي چې کوم بدی بیان شوی دی په قران کې د دې بوټي چې کوم زقوم بوټي دی بدی بیان شوی دی جهنميان خوراک دی تفسیری باس په سورۃ الصافات کې راشي په پورا وضاحت سره الله ونخوفهم من يرود خلق لرا په معجزات سره فما يزيدهم نزيات دوی لرا الا طغيانا كبيرا مگر سرکشي لویا مونږ دلایل او معجزات د لپاره پېښ کوو چې خلک د الله تعالی د عذاب نه ویریږي د نبی عليه السلام پیغمبري یقین راشي خود دې خلکو زد او تکبر په دې حد کې دي چې بدی د دیندار کېدلو د وځي باندې د الله نه ریدلو په ځای باندې دی ورځ په ورځ باندې سرکشي سیوا کوي او دا هغه چا بیماری د کم کس تکبر ځان کې متکبر ای او کم کس چې زد دي خلک او د څومره ثبوتونو او دلایل په هغه باندې هیڅ اثر نه کوي د دې کس مثال د هغه کس سره واخله چې کوم د شوګر مریضي نو بس څومره د صحت او طاقت والا شي نه خوري او د شوګر مرز اوس کې خسي واقعي نقصان پیدا کوي یا بلډ پريشر والا واخله چې هغه د لپاره هم ډیر سيزونه د سری قوت د لپاره قیمتي سيزونه دي لیکن شوګر مریض د لپاره خو نقصان سي واقعي نو دغه شمه بچا کې چې تکبوري او بچا کې جزدي نو دلائل خو د هدایت د پاره ای معجزات د هدایت د پاره ای چې خلک به حق لاره معلوم کی لیکن دی خلکو لستر کې شي واقعي او بل فائدہ وته نه راسي